بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 56 نمبر درس دی. نن ان شاء الله سنن الوضوء د اودس سنت وایو جی چې اودس کې کومه خبره سنت دي څومره سنت دي پکې نو ان شاء الله العزیز نن به مونږه په دې درس کې د اودس سنت شروع کوو جی. سنن چې ده سنن د سنتون جمع ده. سنتون معنا طریقه لفظی معنی دا یعنی لغوی معنی دا طریقه خصلت وغیرہ او د سنت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقې چې هغه په خپل ژوند کې استعمالولې. ٹھیک شو. نو سنن الوضوء سنن دا د سنت جمع ده. سنت یو سنت یادې او سنن چې ډېر سنتونه یادې. د اودس سنتونه د اودس وضو کی سنتیں اردو کی وضو کی سنتیں د اودس سنت د اودس سنت چې په اودس کې سو خبره سنت دي. ٹھیک شو. تو سن معنا د مسنون دي. تو سن معنا سره مسنون دا تو سن معنا د مسنون یعنی سنت دي مسنون. امور دا د امر جمع را امر کار ته وای. ٹھیک شو. امور کارونه. آتیہ مانا دا راتلون کے اردو کے وہی آنے والی راتلون کے. فی مانا دا کی او وضو مانا دا اودس. خجی اس وہی تسن الامور الاتیت فی الوضوء. تسن مسنون دے الامور کارونا الاتیت راتلون کی فی الوضوء پاودس کے یعنی پاودس کی راتلون کی کارونا دا مسنون دی. پاودس کی راتلون کی کارونا مسنون دی. تسن الامور الاتیت تسن مسنون دی الاتیت کارونا الامور کارونا الاتیت راتلون کی فی الوضوء پاودس کے. نو معنی به د الټا نه وکړو. په اودس کې راتلون کې کارونه مسنون دي. په اودس کې راتلون کې کارونه مسنون دي. اول میرا لفظی ترجمه وکړه. تو سن معنی د مسنون دي او امور معنی د کارونه. امور د امر جمع ده. آتیه معنی د راتلون کې. فی معنی د کې او وضو معنی د اودس. نو اوس په د الټا نه داسې ترجمه وکړه. ها په اودس کې راتلون کی کارونه مسنون دي. په اودس کې راتلون کی کارونه مسنون دي. اوس دلته وای جی دلته کې ګورئ وای فینبغي. فا معنی د نو موږ په پښتو کې وایو نو اردو کې وایي پس. ینبغي معنی د مناسب ده پکار ده پکار ده چې یا مناسب ده چې نو موږ په پښتو کې ولیکو پکار ده چې پکار ده چې العمل عمل توي عمل. فینبغي العمل پکار ده چې عمل شي. بها با معنا ده باندې دلته به معنا وکړو باندې او د ها معنا ده دغه یعنی هغه. نو فینبغي العمل بها یعنی د دې اودس چې راکم کارونه را روان دي د قیادې. فینبغي العمل نو پکار دی چې عمل شي بها په دغه باندې. دا چې کم مسنون دي کنه په دغه باندې عمل شي. ٹھیک شو. تا ته وای تسن الامور الاتیه فی الوضوء په اودس کې راتلون کې کارونه مسنون دي. فینبغي العمل بها نو پکار دی چې په دغه مسنون کارونه باندې عمل شي. ليكون الوضوء د دې لام جاره د دې دا لام جاره نه دی. د دې لام معنا نه پکار دی چې پکار دی پکار دې د پاره چې د لام جاره معنا دې د پاره چې دې د پاره چې یکون معنا شي کیږي دې د پاره چې کیږي الوضوء اودس. ليكون الوضوء چې اودس شي على وجه اكمل على وجه اكمل. ليكون معنا چې شي کیږي الوضوء اودس على معنا د باندې. وجه معنا دلته کې دا طریقه د وجه دلته معنا سره على وجه معنا د طریقه باندې طریقه باندې د وجه دلته معنا د طریقه او اکمل معنی دا پورا پورا یا کامل
یا تام ٹھیک شو نو پورا به مونږ واخلو ها ليكون الوضوء چې اودس د لپاره چې اودس وشي على وجه اكمل په کامله طریقه په پورا طریقه باندې ٹھیک شو تا ته تسن الامور الاتيه في الوضوء پاودس کې راتلون کې کارونه مسنون دي فينبغي العمل نو پکار د چې عمل شي بها په دغه کارونه باندې ليكون الوضوء د لپاره چې اودس شي على وجه اكمل په پورا طریقه چې اودس ته پورا شي یعنی کامل شي بالکل په اعلی طریقې اودس ته برابر شي نو دې لپاره وې دا خبرې دا دلته کې را روانې دي وې په دې باندې عمل پکار دی په اودس کې دا کارونه وکړه چې اودس ته کامل شي چې کامل اودس ته کامل وي عبادت به کامل وي نو په دې کې اول نمبر دا چې کوم کارونه را روان دي په اودس کې نو هغه کې راته وي اينوي الوضوء قبل الشروع فيه اينوي ان معنا ده چې ینویا نیت شي نیت وشي اینویا چې نیت وشي الوضوء اودس کې اینویا الوضوء چې د اودس نیت وشي قبل الشروع قبل ما معنا ده مخکې او شروع معنا را شروع کول او فی معنا را کې او هی معنا را هغه یا هغه اينوي الوضوء چې د اودس نیت وشي قبل الشروع د شروع کولو نه مخکې فيه په دې اودس کې د اودس شروع کولو نه مخکې نیت وشي یعنی د اودس شروع کولو نه مخکې د اودس نیت کول دغه مطلب دی اينوي الوضوء قبل الشروع فيه چې په دې اودس کې شروع کولو نه مخکې اودس لا شروع کړی نه دی خو اودس شروع کولو نه مخکې د اودس نیت کول اودس شروع کولو نه مخکې د اودس نیت کول اينوي الوضوء د اودس نیت کول قبل الشروع فيه د دې اودس په اودس شروع کولو نه مخکې د اودس شروع کولو نه مخکې د اودس نیت کول نو اوس وګورئ په دې کې یو خبر راځي که د اودس نیت چې دی که نه دا د استنجا نه مخکې وکړو لکه استنجا له ننوځي او تا دلته نه اودس نیت وکړو چې یاره زه د مونځ دپاره اودس کوم یا د تلاوت دپاره د عبادت دپاره اودس کوم نو استنجا دې لا کړې نه ده او ته اودس کې د اودس نیت ته وکړو نو دا هم بهتره ده ټیک شوه یا د استنجا وکړه او بیا راپاسېدې ٹھیک شو نو دغه وخت کې بیا د اودس نیت وکړه چې یاره زه د اودس کومه ګورې چارهدام او اودس دا یو شیز دی ښه مونږ پښتانه د اودس استنجا ته وایو او چارهدام چې دی هغه د اودس ته بیا چارهدام وایو لیکن دا دواړه نومونه د یو سیز دي اودس او چارهدام دا د چارهدام نوم دی ټیک شو اودس هم ورته وایي چارهدام هم ورته وایي او نور چې خپل ځان صفا کولي هغې ته استنجا وایي هغې ته اودس نه وایي ګوره زمونږ پښتانه مونږ غلط دا وایو چې کوم استنجا یي هغې ته اودس وایو او چې کوم بیا د نور لاس او مخلاص دا ټول اندامونه انزل دې ته چارهدام وایو داسې نه ده چارهدام او اودس دا یو شیز دی د اودس ته چې دی که نه دی ته چارهدام هم وایو د چارهدام ته اودس وایي او چې نور کوم خپل ځان صفایي ده هغې ته استنجا وایي ګورې هغه بل شیز دی هغې ته اودس نه وایي ښه اودس دی چارهدام ته وایي نو د استنجا نه مخکې که دی د اودس نیت وکړو او که نه استنجا دې وکړو د هغې نه پس بیا د اودس نیت کې خو نیت کول دا لازم دی ټیک شوه دا سنت دی نو اينوي الوضوء قبل الشروع اينوي الوضوء د اودس نیت کول قبل الشروع فيه په دې کې د شروع کېدو نه مخکې یعنی په دې کې مطلب څه په دې اودس کې د شروع کېدو نه مخکې د اودس نیت کول یعنی اودس شروع کولو نه مخکې د اودس نیت کول نمبر 2 ان یقول بسم الله الرحمن الرحیم ان یقول چې وویلی شي بسم الله الرحمن الرحیم د اودس شروع کولو نه مخکې بسم الله ویل نو په دې کې هم دغه خبره ده که استنجا له ننوځي او د استنجا نه مخکې دی بسم الله الرحمن الرحیم وي دې بسم الله وشوله سنت ته ادا شو او که نه استنجا دې وکړه او د هغې نه پس بیا اودس شروع کې خو ګوره یو خبره ده زمونږ خلک په دغه باتروم کې استنجا هم وکړي او هلته کې بیا اودس هم کوي نو هلته ګوره بیا بسم الله ویل او یا ذکر اذکار کول په باتروم کې دا ټیک نه دي ښه غسلخانه کې یا باتروم کې ذکر اذکار یادول دا ټیک نه دي ګوره
دا بالکل ناجایز دي دغه نه بزان ساتي نو کته دغه د پاره نیت د بسم الله وې نو ته د باتروم ته د تلو نه مخکې بسم الله وایا ټیک شو دغه کې بیا ته استنجام وکا او بیا پکې اودس هم وکا خو بسم الله به بیا د باتروم د داخلېدو نه مخکې وې یا د باتروم د داخلېدو دعاګانې دي هغه هم د باتروم نه مخکې وې نو بیا به باتروم ته داخل شي یا چې د باتروم نه راوځي کومې دعاګانې دي نو هغه چې د باتروم نه بالکل بهر راوځي نو بیا به دغه وې هغه دعاګانې به وې په باتروم کې تلاوت ذکر اذکار د الله نوم اخیستل د نبی علیه السلام نوم اخیستل درود شریف وغیره ویل اذکار وغیره کول دا بالکل ناجایز دي نو دغه نه ځان ساتل پکار دي نو ان یقول اول نمبر د اودس اول سنت سره یعنی نیت کول د اودس شروع کولو نه مخکې د اودس نیت کول نمبر 2 دا نیت چې دی که نه نو که دا د په زړه کې وکړو عموم وشو او که په ژبه دې ووې نو عموم کېږي ښه په ژبه ویل لازمي نه دي نیت وایي څه ته د زړه ارادې ته نیت وایي د زړه ارادې ته څه وایي نیت وایي نو که دا په ژبه ووې او که ونه وې څه خبره نشته بس په زړه کې چې دې نیت وکړو چې یاره د مونځ دپاره اودس کوم یا زه اودس کول غواړم بس د عبادت دپاره بس تا نیت وشو ټیک شوه په ژبه ویل لازمي نه دي او که بعض علما وایي که په ژبه دې ووي هم بهتره ده خو اصل نیت د زړه دی دویم نمبر ان یقول بسم الله الرحمن الرحیم د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دام سنت دي نو دا بسم الله الرحمن الرحیم چې باتروم ته ننوځي د هغې نه مخکې ووایه ټیک شوه بس دا بسم الله وشوله او که چېرته اودس شروع کولو نه مخکې د بسم الله ونه وي ټیک شوه اودس شروع کولو نه مخکې د بسم الله ونه وي خو ګوره بهتره خبره دا ده چې انسان استنجا دپاره باتروم ته لاړ شي هلته ځان صفایي وکړي بیا ځان له روټه راډکه کړي او چېرته بهر یو ځای باندې بره کښېني د سوچت ځای باندې کښېني او هلته کې په لوټه باندې اودس کول ګورې دا ډېر د ثواب کار دی په لوټه باندې مونږ خو ځان ته پیپ ولګو یا نلکه ازاده کړو نو دومره اوبه هم ضایع کړو او بل چې دی د ثواب نه راته ګناه هم میلاویږي ځکه هلته اسراف کېږي اوبه ډېر استعمالیږي نو دغه په لوټه باندې اودس کېږي دا ډېر زیات ثواب لري نو که اوس یو انسان دی هغه د اودس شروع کوي او هغه نه بسم الله ایره شوه بسم الله ایره شوه بهتره دا د سنت دا دي چې دا به د اودس شروع کولو نه مخکې بسم الله وایي که ده نه بسم الله ونه وي نو که په منځ کې بسم الله بیا ووایي که نه نو دته ثواب نه میلاویږي ثواب سنت د ادا نه شو که په منځ کې درته یاد شو بسم الله دې وي ستا سنت نه ادا کېږي ټیک شوه او که په روټۍ کې چېرته د روټۍ شروع کولو نه مخکې د بسم الله ونه وي که نه نو په منځ کې ووایه نو ستا بسم الله ادا شوه خو که په اودس کې د بسم الله الرحمن الرحیم په شروع کې ونه وي او مینس کې درته یاد شو د سر مسرې کول حق وخت درته یاد شو چې ما خو بسم الله نه ده ویلې نو که بیا بسم الله وې نو ستا بسم الله دا سنت نه ادا کېږي ټیک شوه نو بسم الله ویل دا لازمي دي نمبر 3 دریم سنت 2 سنت وشو یو د اودس نیت کول دویم د اودس شروع کېدو نه مخکې بسم الله ویل دا 2 سنت شو دریم سنت ان یغسل الیدین الی الرسخین ان یغسل معنا ده وینځل ان معنا ده چې یغسل وینځي الیدین د ید لاس ته وایي ید د یو لاس ته وایي او یدین دواړو لاسونو ته وایي ټیک شوه یدین دواړه لاسونه اله معنا را پورې اردو کې وایي تک پورې رسخین رسخون چې دی رسخون دا د یو منګول ته وایي دا داسې نه دی دې ځای پورې دغې ته رسخون وایي دا ګورې دا لاس داسې چې دا منګول چې دی موږ ورته پښتانه منګول وایو او بیا چې زموږ پښتانه د هر علاقې خپله دغه د خبرې دي بدلیږي را بدلیږي نو هغې چې دې ته هر څه وایي خو دې ځای پورې دا چې کوم دی دا اډوکی دی دې ته موږ دا چې کوم لاس داسې داسې کېږي دې ته په عربۍ کې رسخون وایي رسخ نو دا موږ پښتانه ورته منګول وایو او رسخین دا دوانه منګولې ټیک شوه د دوانو لاسونو منګولو ته رسخین وایي او یو منګول ته رسخون وایي رسخون نو دا رسخین دی ټیک شوه نو ان یغسل الیدین دوانه لاسونه وینځل الی الرسخین د منګلو پورې د منګلو پورې د دوانو لاسونو منګلو پورې نو دا دوانه لاسونه به اول به نیت وکړي دویم به بسم الله ووایي بیا به دې منګلو پورې لاسونه ووینځي ټیک شوه دې ځای پورې ټیک شوه دې هډوکي پورې دې ځای پورې به دوانه لاسونه ووینځي ښه ایستاکه معنا د مسواک کول چې مسواک وکړي مسواک
ایستاکا د دې پورا ایستاکا معنا د مسواک کول. پورا ایستاکا معنا سره مسواک کول. مسواک کول ٹھیک شو. مسواک کول ګوره دا په اودس کې دا سنت دی. دا څلورم سنت شو. اول سنت نیت کول، دویم سنت بسم الله ویل، دریم سنت د منګولو پورې لاسونه وینځل، څلورم سنت مسواک کول. ګوره مسواک کول نبی علیہ السلام فرمایي وایي که په ما باندې د خپل امت ډېر زیات غم را سره نه وی که نه نو ما به پر خپل امت باندې دا مسواک کول لازم کړو. دا دونه ډېر زیات د دې ثواب دی. نو مسواک سره د انسان د خولې بدبوم ختمیږي. انسان سره د مسواک سره د انسان معدې مرضونه هم ختمیږي، د خولې مرضونه ختمیږي، د غاښونو دردونه ختمیږي، د غاښونو چینجي ختمیږي. مسواک حدیث کې راځي وایي مسواک چې دی که نه مسواک وایي دا السواکو مطهرة للفم، د خولې د صفایي ذریعه ده، ومرضات للرب او د الله د خوشحالۍ ذریعه ده. په دې باندې الله پاک هم خوشحالیږي په مسواک باندې ٹھیک شو. او ډېر مرضونه بعضو کتابونو لیکلي چې یو انسان پابندۍ سره مسواک کوي نو د مرګ په وخت به ورته الله کلمه نصیب کوي. نو مسواک ډېر لازمي دی. په اودس دوران کې مسواک ډېر لازمي دی. نو د مسواک بیا خپله طریقه هم ده ٹھیک شو. نو مسواک به کې څنګه؟ مسواک اوس یا د زیتون پکار دی یا داسې یو تریخ بوټي پکار دی چې د غاښونو دننه صفایي کوي. نو اول به مسواک به نیسي څنګه؟ نو ګورئ د مسواک د نیولو طریقه دا ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې طریقه لیکلې ده چې دا مټۍ ګوته او دا کچۍ ګوته دا دواړه به لاندې کې ٹھیک شو. دا درې ګوتې به پې د پاسه کېدې دلته او دا دوه ګوتې به ترې لاندې کې. نو دا کچۍ ګوته او دا مټۍ ګوته دا دواړه به ترې لاندې کې او دا درې ګوتې به پې د پاسه کې. نو اول به د ښي طرف نه شروع کې او دا بره حصه نو ښي طرف ته بره حصه به ټوله داسې درې ځل وکړي ٹھیک شو. بیا به د ښي طرف د ښکته حصه درې ځل وکړي، بیا به د ګس طرف بره حصه درې ځل وکړي، بیا به د ښکته حصه د ګس طرف درې ځل وکړي. بس تا مسواک ادا شو ٹھیک شو. نو مسواک کول دا ډېره زیاته بهتره خبره ده. سنت دی، نبی علیہ السلام پابندۍ سره کړی دی، چېرته کله کله پرېښی دی. هغه هم د دې وجې نه چې یاره زما په امت باندې دا لازم نشي نو دقې د وجې نه کله کله پرېښی دی، ترک کړی دی. خو مسواک ډېر زیات ګورئ مطهرة للفم د خولې د صفایي ذریعه ده، ومرضات للرب او د الله د خوشحالۍ ذریعه ده. نو د خولې نه به بدبو هم نه خیږي، غاښونه هم ورسره صفا کېږي او د انسان حافظه ورسره الله تیزوي. مسواک سره الله حافظه زیاته تیزوي. نو دا د حافظې زیاتېدو هم یو ذریعه ده. نو مسواک هم پابندۍ سره کول. نو په اودس کې څلورم سنت سره مسواک کول. فإن لم یجد السواک که چېرته مسواک در سره نه وي فبالاصبع نو بیا په ګوته باندې غاښونه ومږه ٹھیک شوه. په ګوته باندې نبي علیه السلام په ګوته باندې غاښونه مږلي دي. نو فإن معنا ده، فا معنا ده نو او ان معنا ده که چېرته، لم معنا ده نوي، یجد معنا ده موجوده. السواک مسواک ته وایي. فا معنا ده نو. بالاسباغ با جاره معنا ده سره. اسباغ ګوتې ته وایي، ګوتې ته. دا ګوته نه ده دې ته اسباع وایي. او د دې جمع اصابع راځي، اصابع ټیک شوه. ټولو ګوتو ته اصابع وایي او یوې ګوتو ته اسباع وایي. ګوته ټیک شوه. خجی اوس وایي که نه وایي ایستاکه څلورم سنت څه دی په اودس کې؟ ایستاکه مسواک کول. فإن لم نو که چېرته یجد موجود نه وي، که چېرته موجود نه وي السواک مسواک، که چېرته موجود یعنی مسواک در سره نه وي، که چېرته مسواک در سره نه وي فبالاصبع نو په ګوتې سره غاښونه ومږه، په ګوتې سره. نو بیا په ګوتې سره د غاښونو مږلو څه طریقه ده ګورئ. نو بیا د ښي لاس دا مټۍ ګوته چې ده که نه دا به په خوله کې ورکړې داسې. نو د ښي طرف دا بره او ښکته حصه به پکې دا به پې صفا کې. د ښي لاس د مټۍ ګوتې باندې د خولې د ښي طرف نه دی د ښي جامې بره غاښونه او ښکته غاښونه دا به پې ومږې. او بیا دا د کم د شهادت ګوته چې ده که نه په دې باندې به دا مخې ته او د ګس طرف دا غاښونه ښکته بره ومږې. نو په ګوته باندې دې هغه سنت ادا شو ټیک شوه. پنځم نمبر د اودس سنت ایمزمزه. ان معنا ده چې یمزمزه مزمزه کول. مزمزه مطلب د خوله کې اوبه واچې او خوله کې هغه اوبه
داسې خوځول لا خوځول دې ټول خوله په څونه دغه دي هغې کې د اوبه خوځول لا خوځول دې ته اردو کې کلی م وایي کلی کرنه مزمزه یعنی خوله کې اوبه اچول ټیک شوه خوله کې د یو ځل اوبه واچولې او په ټول خوله کې داسې تاو راتاو کا ټیک شوه او بعض ګورئ مزمزه بیل شیز دی او غرغره بیل سیز دی غرغره هغه خوله کې اوبه واچوي او خلک داسې کوي هغې ته غرغره وایي او مزمزه وایي چې صرف خوله کې اوبه واچوه او په ټول خوله کې داسې د اوبه تاو راتاو که داسې دې ته مزمزه وایي ټیک شوه نو یو ځل به دا مزمزه وکړي خوله کې به اوبه واچوي ښه به ومږې دا تاو راتاو به کې د اوبه بیا به ښه ډېر اوبه په خوله کې واچوي ټول خوله کې به ومږې دا تاو راتاو به کې بیا به په درېیم ځل نو مزمزه دې ته وایي ټیک شوه او نو مزمزه کول دا په سنت دي خو دا به درې ځل کې ښه جي درې ځل به مزمزه کوي یو ځل به خوله کې اوبه واچوي په ټول خوله کې به وخوځي تاو راتاو کې بیا به وغورځي بیا به نورې اوبه واچوي بیا به په درې ځل باندې به او ایستنشقه استنشاق کول مزمزه معنی ده خوله کې اوبه اچول خوله کې اوبه اچول ها ایستنشقه استنشاق کول استنشاق څه ته وایي پوزه کې اوبه اچول پوزه کې اوبه اچولو ته استنشاق وایي ټیک شوه ان معنی ده چې او یستنشق پوزه کې اوبه اچول ایستنشق چې پوزه کې اوبه واچولی شي چې پوزه کې اوبه اچولی شي نو هغې ته استنشاق وایي استنشاق معنی ده پوزه کې اوبه اچول نو ګورئ په ښي لاس په اوبه راوالي په پوزه کې به واچوي ټیک شوه نو بیا به یو ځل به پکې واچوي داسې به لږ راکاږي چې دا کم نرم اډوکې دی دې ته ورسي بیا به دویم ځل به راواخلي پاکې اوبه په ښي لاس باندې به دې پوزه کې واچوي په درېیم ځل به لاس راډک کړي دا موټې به راډک کړي پوزه کې به واچوي خو ګورئ اوبه به په پوزه کې په ښي لاس اچي او د ګس لاس دا کچۍ ګوته نه ده دا به په پوزه کې بیا وخي که چېرته پوزه کې ګوته وهل لازمي وي دننه صفایي غواړي نو بیا به په ښي لاس به پوزه کې اوبه واچوي د ګس لاس په کچۍ ګوته به دا به پوزه کې بیا داسې ووخي نو دې ته استنشاق وایي استنشاق معنی ده پوزه کې اوبه اچول نو دا شپږم شو اول نمبر د اودس شروع کولو نه مخکې د اودس نیت کول دویم د بسم الله ویل د اودس نه مخکې دریم دواړه لاسونه منګلو پورې انځل څلورم مسواک کول پنځم مزمزه کول خوله کې اوبه اچول او شپږم استنشاق کول پوزه کې اوبه اچول او اووم نمبر ایبالغه مبالغه کول زیات کوشش کول زیاته خواري کول هغې ته مبالغه وایي ایبالغه چې مبالغه وشي ټیک شوه مبالغه وشي فی المزمزه په مزمزه کې ټیک شوه دا خوله کې اوبه اچولو کې مبالغه وکړي چې ډېر په ښه په خوارۍ پې دننه وکړي موټې راډکه خوله کې واچوه او ښه خوارۍ سره وخوځوه ټیک شوه درې ځل والاستنشاق او استنشاق کول پوزه کې چې دی په دې کې اوبه واچي او دې کې ښه دا اوبه راکاږي دننه چې د نرم اډوکي نه هم لږ مخکې لاړ شي دې ته مبالغه وایي خو دې کې شرط دی دې کې شرط دا دی اذا لم یکن صائما چې دا اودس کوونکی روژهدار نه وي ګورئ په روژه کې به په مزمزه او استنشاق خوله کې اوبه اچول او پوزه کې اوبه اچولو کې ګورئ مبالغې نه کې دې سره روژه مکروهه کېږي خرابېږي روژه نو دې نه به ځان ساتي بس صرف به روژه کې خوله کې اوبه واچي او داسې به یې وخوځوي بس وابل او اوبه یې غورځوي او پوزه کې به بس درې ځل اوبه واچي بس او دننه به یې راکاږي ډېره نه دې سره روژه خرابېږي ایبالغه یعنې چې مبالغه وشي ان معنی ده چې یبالغه مبالغه کول مبالغه کول مطلب دا ډیر کوشش کول ها فی معنی ده کې مزمزه خوله کې اوبه اچول خوله کې اوبه اچول په خوله کې اوبه اچولو کې واو معنی ده او استنشاق پوزه کې اوبه اچول اذا معنی ده کله چې لم معنی ده نه یکن معنی ده وی صائما روزهدار ٹھیک شو نو وی مبالغه به وکړي په مزمزه کې او په استنشاق کې خو کله چې اذا معنی ده کله چې
لم یکن صائما روزدار نوي او داس کوونکی روزدار نوي ټیک شو چې او داس کوونکی روزداري بیا به مبالغه نه کوي چې او داس کوونکی روزدار نوي روزه نوي نو بیا به مزمزه کوي که دا او داس چې څوک او داس کوي د هغه روزه وي نو بیا به په مزمزه خوله کې اوبه اچول او استنشاق پوزه کې اوبه اچولو کې په دې کې به بیا ګوره مبالغه نه کوي ټیک شو ډېر کوشش به نه کوي ډېر خواري به نه کوي بیا به ځان له روزه خرابه کوي او که روزدار نوي روزه نوي روزه نه وي نیولي نو بیا به دا به په مزمزه کې مبالغه کوي په استنشاق کې به مبالغه کوي نو دا اووم نمبر و اول نمبر د اودس شروع کولو نه مخکې نیت کول دویم نمبر بسم الله ویل دریم نمبر دواړه لاسونه تر څنګلو پورې انځل څلورم نمبر څنګلو پورې نه منګلو پورې انځل او څلورم نمبر مسواک کول پنځم مزمزه کول خوله کې اوبه اچول شپږم استنشاق یعنی پوزه کې اوبه اچول او اووم نمبر مزمزه خوله کې اوبه اچول او استنشاق پوزه کې اوبه اچول دې کې مبالغه کول خو شرط پکې دا دی چې روزه او داس کوونکی روزه نه وي ښه او اتم نمبر چې ان معنا ده چې یغسل وینزل کل عضو کل معنا ده هر عضو معنا ده هر اندام هر اندام مونږ دې ته اندامونه وایو ټیک شو دا لاس یو اندام شو مخ بل اندام شو خپې بل اندام شو ټیک شو دغه شان دا اندامونه یادوي اندام نو دی ورته عضو مونږ ورته اندام وایو اندامونه ثلاثه درې او مرات زل درې زل ٹھیک شو ایغسل وینزل کل عضو هر اندام ثلاثه مرات درې زل یعنی هر اندام درې زل وینزل دا سنت دی مسنون دی ٹھیک شو او لکه مثلا لاسونه درې ځل وینځل د دغه پورې منګولو پورې بیا د هغې نه پس درې ځل خوله کې اوبه اچول درې ځل پوزه کې اوبه اچول درې ځل ټول مخ وینځل درې ځل لاسونه څنګلو سره وینځل یو ځل د سر مسح کول هغه دا د مخې ته را روان دي درې ځل خپې وینځل نو هر اندام درې ځل وینځل نو ان یغسل کل عضو ان یغسل وینځل یعنی چې ووینځلی شي کل عضو هر اندام ثلاثه مرات درې ځل او نهم نمبر درته یادی ای یمسح ان معنا ده چې یمسح مسح کول مسح کیږي یعنی مسح کول ای یمسح مسح کول جمیع معنا ده ټول رأس سر د ټول سر مرتن یو ځل ٹھیک شو ایمسح مسح کول جمیع الرأس د ټول سر مرتن یو ځل د ټول سر مسح کول اوس د مسح طریقه مې زده کړي د مسح طریقه سره ګوره بعض خلک مسح چې دی بس صرف داسې ځان خلاص کړي پروا نه کوي اکثر وینو نو د مسح صحیح طریقه دا ده دا دواړه لاسونه دي دا به اول لامده کې داسې د مسح دپاره به د لاسونه لامده کې خو مخکې نه هم لامده وي او دس دوران کې خو دا به چې کله مسح کې نو اول به دواړه لاسونه ښه لامده کې چې د دې نه اوبه لاندې ساسي بیا به دا د مټۍ ګوته او دا د شهادت د دواړو لاسونو دا ګوتې د مټۍ د دواړو لاسونو مټۍ ګوتې او د شهادت دا دواړه ګوتې دا به بیلې کې او دا درې ګوتې چې دي که نه قچۍ ګوته دا ورپسې ګوته او دا منځنۍ ګوته دا به د ښي لاس او د ګس لاندې دا به یو ځای کې او بیا به دا درې واړه ګوتې یو ځای کې داسې به ونیسي ٹھیک شو او دا د شهادت ګوتې به هم بره بیلې کې او دا د مټۍ ګوتې به هم بیلې کې او د دې تندي نه به شروع کې دا تندي کې چې کوم ځای کې د سر ویښته شروع کېږي د دې نه به شروع کې او داسې به دا لاسونه په دې سر باندې پراته وي ٹھیک شو دا به بالکل شاته داسې بوځي بالکل دا به جدا کې نه شاته به بوځي مکمل سټ پورې به بوځي هلته نه به دا لاسونه بیا داسې کې دا ګوتې به نه میلاوي ښه دا لاسونه به بالکل داسې کې او واپس په داسې په دې سیټ راشي چې مسح دپاره اول به دا درې ګوتې داسې یو بل سره د دواړو لاسونو درې ګوتې یو بل سره میلاو کړي دا دوه ګوتې به بالکل بیلې وي ښه دې ته ګورئ دا دوه ګوتې به بیلې وي او دا درې ګوتې به یو ځای وي داسې به وکړي نو دا به دلته نه شروع کړي داسې به مکمل به بوځي دا ګوتې به نه کولاوي ٹھیک شو او دا دوه ګوتې به کولاو وي ګورئ دا درې به نه کولاوي بیا به دا درې واړه ګوتې هم کولاو کړي او دا دواړه ګوتې به هم داسې کولاو کړي داسې به وکړي داسې نو داسې به بیا راولي داسې پرې غاړه باندې اول به د سر په منځ ټول لاس بوځي بیا به د سر په لاس باندې غاړه باندې راولي نو دا ستا دغه ادا شو د سر مسح پوره وشوه بالکل نو تا ته وایي ان یمسح جمیع الرأس د ټول سر مسح کول مرتن یو ځل دا سنت دی ٹھیک شو او د سر د څلورمې حصه مسح کول هغه فرض دی ګورئ ٹھیک شو
دا څلور حصې دي، یو مخې ته، یو طرف ته، یو ګس طرف ته، یو شا طرف ته. نو دا څلور حصې دي د سر. نو د سر د څلورمې حصې چې د څلورو حصو کې چې په کم د ملاس کې خو ستا فرض ادا شو خو سنت ادا نه شو. سنت څه دی چې د پوره سر به مسح کې. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.